چې درته شو زړګیا نه هیڅوک نو همدرد چې درته شو زړګیا نه هیڅوک نو همدرد چې شمیر ته شو اشتیاقا نو رشته نه خلاصې دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مینوالو غږ د اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابي دی. ما ته ویل شي ام شاه یعنی کې مبارک شاه او د پروګرام نوم دی د صحت زیره. مینوالو څنګه چې تاسو ته پته ده زمونږه په دې ټایم باندې هفته پورز باندې او روزانه هم چې زمونږ تاسو رتب بارکی مطلب دا دی تاسو د صحت بارکی یو شو تاسو لروړو چې پاګه کې صرف تاسو د صحت خبر کی او دا غ بیمارو باندې خبر کی کم چې تاسو ډیر زیات پریشان کړی او تاسو زړه وهلې دی هغه یو نیم کس همت بیلی نو تاسو به همت نه بیلې او الله تعالی چې کوم دی بیماری راکې نو داغه لپاره طبيبان هم راکې او کم غم راکې داغه لپاره خوشاله هم راکې. صرف زمونږ همت ګوري چې تاسو هم همت کول شي. الله تعالی مونږ له توان طاقت را کړی دی خو همت چې کوم دی هغه موږ خپل کوو. صحیح. نو دا سکار به کوي چې کله تاسو بیمار شئ نو تاسو به یو خو ډاکټر لاړ شئ. نو دا سیدا چې یو خو طبيب نه علاج وکړي نو تاسو به د جون په خوشاله باندې پوهیږئ. مطلب دا د خلکو له خوشحالي ورکې هغه خلکو له کم چې تاسو ته ناستي او تاسو خوشاله پته مدي تاسو خوشاله لیدل غواړئ چې کله انسان خوشاله وي کله انسان په صحت باندې روغي ناغه بیا خوشاله وي. قسم ډېر خوشاله مي خو چې انسان پکې صحت ټیک نه وي نو زه په دې خوشاله سوک نو خپل علاج په خپل ټایم باندې وکي. ځینې بیماری دا سری چې تاسو زړه ما تاسو وی چې زړه محلي همت هم بیللی چې دا نه ټیکي څنګه چې تاسو ته پته ده ډېر خلک ماته چې کلم په مخ راشي یا څوک فون راته وکړي ماته وی هغه شوګر والا ډاکټر چې کوم دی تاسو سره کینی نو هغه له ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب چې کوم دی هغه په سدا شوګر دا سنخته ده ځکه چې ډېر خلک د شوګر نه ټیک شوی دي داغي په لاسو باندې په سونو په زرګونو شوګر یو داسې بیماری ده چې دا انسان په مزه د کټ کی لومبه خو د خوشالو د خوراک او د بدن نخلاص کی او بیا داسي چې رو لکه څنګه چې ونه باندې وینینګ خلی او هغه په مزه دا سایډونه میډونه تیو خلی لبلبه ولا ختم کی نو داسې دا چې بلا کارونه پکې پیدا کی نو د شوګر د لپاره پتا سو پرهیز هم کوي او علاج به هم کوي. ټیک شو. مینوالو د ډاکټر صاحب په لاس باندې بلا شیخل کو ته مطلب ریلیف ملو شوی دی او صحت ملو شوی دی. ټیک شو. بلا خلکو نه علاجونه کړی دی خو هغه نه ټیک شوی نو دا سیده هر یو ډاکټر چې کوم مریض وي هغه ټیک شوی نو ډاکټر صاحب هم خوشاله شي چې الله تعالی زما په لاسو کې شفای خو دی. مینوالو شوګر باندې چې تاسو څومره علاج هم کړی دی که تاسو ټیک شوی نه نو تاسو بیا هغه له ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب حکیم صاحب له تاسو راځي او تاسو به د ډاکټر صاحب نه علاج کوي او دوی چې کوم دی تاسو ته چې کوم ټریټمنټ کوي یا تاسو علاج کوي یا ډیوریشن د تخې یا دوايانو طریقه کوي ناغه به تاسو لیکچر کې ملاويږي. په لیکچر کې به تاسو ته شوګر نه د الف نواله یې پورې تاسو ته پوینټونه دا به تاسو نوٹ کوي ځان سره الې به تاسو ټیک کیږي. کله چې تاسو په شوګر باندې پوښې کله بیماری باندې پوښې دا بیماری دا سیده او د لبدان علاج کې دا پرهیز کې نو تاسو به دوايانو خو په طریقه سره خو تاسو بیا داسي چې الله به تاسو له صحت هم درکړي او په کوم شي کې چې اخلاصي ناغه ان شاء الله تعالی والا شفا ورکړي او کار کامیابیږي هم. مینوالو په دې پروګرام کې مونږه هغه خلک چې کم ټیک شوی دي هغه خلک کم چې روغ رمټي او مخکې شوګر اوس چې کوم نه نارمل خولي ژوندۍ تیری د چا فرست سټیج کې چې کوم دی شوګر اگر اغلی داغي خو مکمل ختم شوی دی د چا چې 20-25 سال نه 10 سال نه 5-6 سال نه شوګر دی داغي علاج جاری دی داغي علاج چې کوم دی کم چې ټیک شوی دی هغه علاج پرې خې دی او خپل خوراکونه کوي او خپل ژوندۍ دی او مونږه په پروګرام کې اخل کا مطلب مونږ لرازي کم چې مکمل ټیک شوی دی او پخپل وای چې ز پر ریډیو باندې مطلب ډاکټر صاحب شکریا هم ادا کوم بل خبره چې ز ټیک ټاک هم روغ رمټم او خوشاله ما چې کوم ډاکټر صاحب مال ټریټمنټ کړی دی مطلب هغه دوايي ور کړی دی علاج یې ول کړی دی دا غي نظم مطمئن او زه بل خبره کوم کوم مریضان چې تاسو اورې आवाज اورې نو دا د بل څه نه دی دا د دې ثوابې سیمې سره تعلق ته
د مختلفو علاقو دي او هغه ټیک شوي دي. د کې بل یو خبره تاسو ته کوم مینوالو کم ده کې چې ډاکټر صاحب علاج کړی دی هغه ټیک شوی دی، هغه که په نوشهره کې دی، که هغه په پیښور کې دی، که هغه په مردان کې دی، هغه اسلام آباد کې دی، هغه په مطلب دا دی په بونیر کې دی، نو ډاکټر صاحب چې کوم فارموله ده هغه شکر دی هغه مختلف کامیاب ده او خلک ورسره ټیک شوي دي. مینوالو زه هغه خلک په لاین باندې اخلم کم چې د ډاکټر صاحب نه علاج کړی دی خو د څه شي علاج کړی ټیک شوي دي نه دي ټیک شوي، نو ګورو به چې موږ سره په لاین باندې څوک دي د کوم ځای نه دي څه ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی جناب زما د روډ سنوم دی د کوم ځای نه دي او تاسو ډاکټر صاحب نه علاج کړی دی د څه شي کړی؟ او یما زه هو نوم راته نه بالانا ناړو باندې نه خبرې کوم. مختار علي مې نوم دی. ښه مختار علي صاحب وایي. او جی نو موږ خو ډاکټر صاحب ریډیو باندې پروګرام اورېده او زمونږ کور والا نن تللی وو، نو د دې نه مخکې ما تللی وو د جوړونو بیماري ده او د ډېرو ډاکټرانو نه د ډېر وخت نه وه دا بیماري او بدن نه ډېره زیاته تنګه وه، د مونځ نه هم پرېوتې وه او بس کټ کې کټ ته لکه غورځېدلې وه. نو موږ دا پروګرام اورېده نو بس دا 15 ورځې مخکې ډاکټر صاحب له ورغله نو هغوی ولې دوایي ورکړه او چې څنګه یې دوایي ورکړه او راله مازدیګر راله کور ته او ماښام یې هغه دوایي وخوړه، نو په هغه شپه باندې خوب هم وکړو او چې سهار شو نو هغه پړسوب او هغه دردونه پړوندي خوراک سره چې کوم نه الله تعالی لکه د هغې دغه کړی و، نو سهار چې پاڅېده نو ویې خاندلې ما خو بېګا خوب وکړو او دغه یې نفل یې وکړه مونځ یې وکړو. ډاکټر صاحب ته یې ډېرې زیاتې دواګانې وکړې پړوندي خوراک باندې، نو هغه یې چې کوم دی نو بس هغه دوایي ختم کړه. نو نن چې کوم دی نو بیا دوباره تللی وه، نو الله تعالی بس هغه یې د کټ نه لکه بس مونږ خو ډېر زیات علاج کړو، لکه اسلام آباد ته هم چې تللی وو دا د جوړونو مرض خو ورسره دی، دا بدن خوږېدو ما سوځېده به ومه، دا ژبه به یې تورېده، مری به یې تورېده، نو ډېر زیات تکلیف بس مونږ نا امیده شوي وو جي. بس موږ ډاکټران لکه پیښور پورې او د اسلام آباد ته هم لکه ټسټونه تللو، دلته هم خو هېڅ ډاکټر پرېښوده نه دی، خو لکه څه فرق مرګ نه کېده، هېڅ قسم څه دغه نه کېده. نو بس موږ پروګرام چې واورېدو نو ډاکټر صاحب نه دا علاج شروع کړو نو الله تعالی خو ډېر زیات بس موږ خو ډېر زیات خوشحاله یو، الله تعالی ثواب وکړو او بیماري انشاءالله چې د هفته کې دا 15 دوایي وخوړه نو مکمل لکه زما په دغه باندې په بیماری ټولې مکمل ختم شوې، اوس هېڅ قسم څه تکلیف نشته. نن تللي وو نو ډاکټر صاحب دوایانې ولا بیا دغه کړي دي او هغه به خوري اوس نو فلحال. ښه جي، نو لکه تاسو مطمئن یې ډاکټر صاحب د علاج ته؟ او جي مطمئن یو او ډاکټر صاحب نه خو داسې مطمئن نو چې ما سره یاره جي داسې الفاظ نشته چې زه ډاکټر صاحب شکریا ادا کړم، ځکه چې موږ ډېر زیات علاج کړی دی او ډېر زیات موږ کړېدلي یو او د دې نه بس موږ دغه شو ځکه چې دوایانو بالکل لکه اثر هېڅ قسم نه کوو، که ډاکټر موږ یو پرېښودی نه دی او الله تعالی بس هغه یړوندي خوراک سره د هغې فرق چې څنګه شروع شو نو موږ لکه پوه شو په دا باندې چې یاره بس دا اوس دا شروع کېږي که نه لکه پېګړه کېږي. نو الله تعالی دې ډاکټر صاحب له ډېر عمر ورکړي، ډېر زیات عمر دې ورکړي الله ډاکټر صاحب له چې د خلکو خدمت کوي او ډېر زیات خوشحاله یو او زما کور والا اوس مونځ هم شروع کړه په ولاړې باندې، مونځ نه پرېوتې وه، مونځ یې نه شي کولی، بس دقسې لکه بس په کټ کې راغونډه به پرته وه، چغې به یې وباسلې، ځان به یې په پړ وه په دغه باندې تړلو په څادرونو باندې، نو بس اوس د خیره سره مونځ هم شروع کړو، په ولاړې باندې ښه مونځ هم کوي، غوا هم لشي، خپل کار هم کوي او لاسونه ماسونه هغه هر څه دردونه مردونه ختم شوي وي او بس هغه چې کوم دی نو خپل روزګار او کار مار کوي د خیره. ډېره زیاته مننه، الله دې وله صحت ورکړي، تاسو له هم تاسو راغلی، ستاسو یو جهاد مننه، ځان خیال ساتئ، ډېره زیاته مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا خو ډاکټر صاحب د دې کور والا چې کوم دی او جی او علاج کړو دا خو ډېر کمپلیکیټډ کیس و، انتهایی پیچیده، ځکه چې مثال په طور وروسته چا سر خوږېږي نو ته پکې تبه ولټې، ته پکې چې کوم دی وګورې چې نظر سره دی که بلډ پرېشر سره دی، ځینې کیسونه داسې امبړ چمبړي که نه چې تا ته د سر او د جړې او د خرانډې پته نه لګي، نو دا کیس په هغه کیسونو کې یو کیس و او بس الله پاک مدد کوونکی او
د نیت خبره ده، خلوص خبره ده. خو صرف زما نیت نه چې بیماران هم ګوره نیت او خلوص روح پکار دی. الله نه زړه د خلاصه غوښتل دي، د الله پاک نه زړه د خلاصه غوښتل دي. په خدای یقین وکړه تاسو ته کلمتن وم که زما ټوخی شه که نه نو ما دا پته نشته د خپله دوی سره ټیکېږم او که نه ټیکېږم. او د الله فضل دی 10 کالو ټوخي ما په سونو خلکو له ختم کړي دي. د شپږو کالو ټوخي، د 10 کالو ټوخي په سونو په زرګونو خلکو له ختم کړي. خو ګوره ما دا پته نشته که زما اوس ټوخی شه آیا زه د دوی سره ټیکېږم او که نه. هغه خبره مبارک شاه صاحب دا کته هر څه خاورې دي، په دې کې که څه نور دی او که څه برکت دی او څه اثر دی او څه تاثیر دی، دا د بره نه دی، بره نه غوښتل دي. بس دا یو خبره. ډېره زیاته مننه اورېدونکو. که چېرې تاسو وایئ چې په ډومبي ځل تاسو پروګرام اورئ او تاسو وایئ چې مونږ ډاکټر صاحب نه علاج کوو، زمونږ شوګر دی، نو ما خو تاسو ته وایي چې ډاکټر صاحب په شوګر باندې مشهور دی چې هغه شوګر والا ډاکټر سره ناست دی. نو خیر دی که نه نمبر ته راله ما ورته زما سره خبرې نه کېږي، حالانکه ډاکټر صاحب مخامخ دی. ډاکټر صاحب ته چې زه یا ملاقات کوم یا ورته کال کوم نه پاغه د دوی چې کوم اسسټنټ دی نو زه هغه ته ما ته پته ډاکټر صاحب نو اوچتای کال نو ورته یوزګاریږي. نو زه روح الامین ته کال وکړم نو بیا ډاکټر صاحب سره د هغه مطلب ملاقات وشي او 2-3 منټه پس نه بیا هغه ما ته جواب راکړي. نو مینوالو اصل کې تاسو چې تاسو به انتظار بم کوئ، خو دا نمبر ځان سره نوٹ کې تاسو ډاکټر صاحب زه خلکو ته دا ما په یو پروګرام کې مونږ چې راشه مان او ما زه دې غوایم چې ډاکټر صاحب یو پیرا په خپل خله هم نه دی ویل تاسو راشه مان علاج وکړئ. ځکه د دې یو وجه ده چې ډاکټر صاحب سره دومره مریضان دي چې د خوب روټه داسې روټه په تاسو باسپټینه بغړه وړي تماسختن بغړه وړي. زما بالکل روټه ګړه وړي چې که پیاري چې تسکمن او بیا سره شي یا ورنه پاتې شي کنه. او خوب دغه سیال نه بیګا مردان نه ما خیال چې ډیر لیټ ټیم کې رالو چې رالو نو کله به غزل په مزو کې ګرځي نو غزل به نیمه نه تر چلته پر سفر مې را یاد شي انت نور دنیا لیکل مې او لستل زما په مازو کې دومره چینل دي چې بس یو چینل کې دا یو شینی سرته شو چې بل پیرا دانګلی وي. نو بهرحال ګډوډ ژوند خو الله دې مترا کې زو سره د شوی ما کوم ملک کې تاسو ته ما زل ویلو کوم ملکونو چې زلزلې ډېر راځي چې کوم کې آتش فشان غرونه ډېر زیات وي نو هغې کې دا دی چې ملکونه یو څو دي او غرونه 455 ناغوښتي دي آتش فشان چې کوم غرونه کومې لاوې راولي هغه خلک داسې د شي وي چې زلزله روانې خبرداره ای به خپل اغوال وشي خپل ډوډۍ پخوي که ډوډۍ ته ناست دي ښه روټین یې ډوډۍ زلزله ده او که پکې لګېدلی او کورونه ورته لرګي کړي لکه جاپان کې چې کوم اکثر خلک کور ته منډه کوي وجه دا چې لرګي ور داسې سیستم جوړ کړي چې هغه کې په زلزله کې بالکل محفوظ وي. مونږ خو دلته وایو که نه کمره کې چې ټیبل د هغې لاندې کېږي یا څه نور څه طریقې ای الریډي پوره کور داسې جوړ کړی که زلزله شي کور ته منډه کوي. نو زه داسې عادت یم دغه روټین سره چې یا مې څه وخوړل کوم نو خل ها داره سره هغه وي چې د روټۍ ټیم وي او بیماران وي نو د هغې تپوس په خامخا کوم هغه به راسره غم وي. او بل اسم زما وخت نه عادت دا دی چې نیکه مې هم داسې و پلار مې هم داسې و مزاج مې هم سخاوت او دغه یو سړی فطرتن چې کوم دی نو خوشحالېږي نو که زما څخه ډېر خوږ شی وي او که هغه بل مانې وخورم نو د هغې نه راته زیاته خوشحالي ده. که خپله وخورم ما خوشحالي به نه وي او که هغه مې بل وخورم نو داسې وي لکه چې ما وخورم. ډېر زیاته مننه کوم مینوالو. ټایم را سره ډېر زیات کم پاتې دی. دا نمبر ځان سره یو ځل ولیکې بیا راته په دوباره ویم. صحیح ده 0315 81 59 059 په دې به تاسو صرف نمبر اخلئ. مینوالو تاسو پروګرام واورېدو د صحت زیری په صحت زیری کې هغه مریضان تاسو وکتل چې هغه ستاسو د کلیو ستاسو د چمو ستاسو د سیمیو مکمل ټیک شوي دي د چا علاج روان دی او چا په فرست ټایم باندې تلو او د هغې علاج چې کوم دی کمپلیټ شوی دی. نو مینوالو تاسو که چېرې تاسو ډاکټر صاحب سره رابطه کوئ نو ډایرکټ په نه ځئ ځکه چې ډاکټر صاحب په خپله خوله تاسو ته نه چې راشئ نو داسې ده چې دا نمبر ځان سره نوٹ کړئ په 0315 81 59 059 په دې به چې کوم دی روح الامین صاحب سره به تاسو رابطه کوئ. هغه چې تاسو ته کومه هفته یا میاشت یاده کړي که 2 ورځې یاد کړل که 3 ورځې راته یادې کړئ که 10 ورځې راته یادې کړئ تاسو په هغه ورځ چې ستاسو علاج ښه طریقې سره وشي ځکه چې دې سره مریضان ډېر زیات دي نو ستاسو ته به کیدای شي یو څو ورځې درکړي یا بله هفته دله درکړي. نو دا نمبر ځان سره نوٹ کړئ 0315 81 59 059 په دې به تاسو رابطه کوئ او مال به راکړي اجازت. ښه د باد بریالیو سے د لیلا پامان.